وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې موضوع په باره کې چې موضوع سړی اچولی او مسه پې کوي، نو د مسافر د پاره 3 شپې او 3 ورځې دي. مثلا یو کس نن ماښام مثلا په 2 بجې باندې خپې وینځلې، موضوع په خپو کړې او د 10 بجې بیا اودسه شو، نو سبا 10 نه بله ورځ 10 نه په 3مه ورځ باندې 10 بجو پورې دی په دې باندې چې څومره اودسونه کوي نو مسه پې کوی شي. 3 ورځې چې پوره شي نو بیا به یې لرې کوي، بیا به خپې وینځي، بیا به دوباره سلسله د مسې شروع کېږي. او چې کوم سړی مقیم وي، مسافر نه وي، نو د هغه دپاره مسه د 1 شپې او د 1 ورځې ده. 1 شپه 1 ورځ چې پوره شي د اودس د ماتېدو نه پس بس د مسې موده پوره شوه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې د سحر مانځه ته یو کس لاړ شي او امام په قاعده کې او د سنت نه یې کړي، دې وخت کې به ته جمع کې شاملېږي، امام سره به جمع کې شاملېږي او سنت به بیا د اشراق په وخت کې کوي. سنت په هغه صورت کې کوی شي یو کس چې د یو سړي دا یقین وي چې زه کم از کم 1 رکعت د امام سره لاندې کوی شم. او دویم شرط دا دی چې سنتو دپاره مستقل بیل ځای وي. مثلا دننه مسجد کې جمع ولاړه ده او یو سړی برانډه کې سنت کوي نو کوی شي. که د سنتو دپاره مستقل بیل ځای نه یا بیل ځای شته ده، خو دا د دی وایي که زه سنت کوم نو جمع رانه ځي، نو دې وخت کې به د سنت نه کوي بلکې جمع کې به شاملېږي، سنت به بیا د اشراق په وخت کې کوي. دویم سوال جواب دا دی چې کسټم چې کوم مال قبض کړی، نو که چېرته هغه خپل مالک ته اخلي بیرته، هغه بغیر د پیسو نه ورکوي، نو مالک دپاره یې اخیستل جایز دي، خو دا پیسې کسټم والا ته حرامې دي، ځکه دا د مال دی، واجب الرد دی، دا به دته واپس ورکوي، مفت به یې ورکوي، پیسې به ترې نه اخلي. او پاتې شو چې بل سړی اخلي، نو د هغه دپاره بالکل ناروا دی، ځکه چې دغه مال واجب الرد دی، دا پکار دا دی چې اصلي مالک ته واپس شي. د دغه مال خرڅول هم ناروا دي کسټم والا ته، او چې څوک یې اخلي نو هغې ته کسټم والا ته خرڅول ناروا دي، او چې څوک یې اخلي نو هغې ته اخیستل ناروا دي. دا مسله فتاوی حقانی نقل کړې ده.